سورہ توبہ 46 نمبر آیات تے شپق سلوختم نمبر آیات د سورہ توبہ دے آیات کی اللہ جل جلالہ د منافقین د نوتلو ارادے ذکر کی دا منافقین دا جہاد د نوتل کچری دی د جهاد د پارا وتلې نو دوی به د هغه د پارا خبر ګور تیارې چې دینو دا به کړو کچری دی جهاد نه وتلې دی به اسونه غستې وي او خان به تیار کړي وي ځان د پارا به ډالونه غستې توري به تیار کړي وي کچری دی د جهاد ته د وتو اراده لرله خو لیکن د دې دا وتل الله جل جلاله ته ناخوخو نو بس دې د جهاد د پارا پورته نکل را پای نه سوال او ورته ویل شو چې کینه تاسو د دې جنکو پرانګي خزو پرانګي او دا کم چې ماشومان دي د ماشومانو پرانګي تاسو په دې کورونو کې کینه یا دا کم چې شل ګډان دي معذور دي ته دې معذور خلکو پرانګي تاسو هم په خپل کورونو کې کینې دې د خزو پرانګي کړو یې د ماشومانو او د شلو ګډیانو سره شمار ورځي تاسو د دې سره کینې دې کې الله جل جلاله د دې دا وتل ناخوخه ګڼل رسائلتون دي چې دا یو نه خوخه ځل یو ورته الله جل جلاله د وتو حکم کوي او بل خو وتل چې دین دا نه خوخه غني نو احکام چې دین دا په دوه قسم دي یو حکم چې دی دا تشریعي دی او یو حکم چې دین دا تکوینی دی حکم تشریعي اخدار چې دی باندې عمل کول ضروری دي چې بخامها وځي او حکم تکوینی چې الله جل جلاله په تقدیر کې دا سیوا چې دی بنوځي حکم تشریعي او حکم تکوینی دي دوانو کې هیڅ منافات چې دي نه دانش الله جل جلاله د دې دا وتل ناخوه غنل او دی په خپل ځای باندې ثابت کړو سو جواب دیو جنا چری دی وتلې ویني دی په لارو کې شرارتونه چې دینو دا به کول فلار کې فسادونه چې دینو دا به کول دیو جنا الله جل جلاله د دوی دا وتل چې دینو دینه خوخه کړو او دی په خپل کورونو کې مثبت ثابت کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چې کله وتل یو روایت کرازی چې دی 30,000 لخر چې دین د ځان سره وو بل یو روایت کرازی چې نا 70,000 لخر چې دین د ځان سره وو تل پدې کې دا مشهور منافق رئیس المنافقین ابی ابن خلف د پکې ځان له یو ډله چې ونه دام پکې روانه و دا منافقین دي لیکن روان دي د نبی علی السلام سره روان دي مخکې روان دي کله چې نبی علی السلام په یو ځای کې پړاو واچو نو دی به سره دا غین حقته پړاو واچو کله نبی علی السلام یو پیر مخکې روان شونه دي نه سره واپس شو او بشل وی ویل شي را صداینه ما چې د مسلمانان ځان په خپل هلاکت کې چې دین اچي یو دا چې د څومره سخت ګرمي ده دویمه دا چې زمونږه پسلونه په اخر دي زمون ټول کاروبار خو په کجوري روان دي او کجوره چې دنو داداره په خدا او دریم دا چې دا خو درون د لخر سره جهاد روان دي او مونږ یینو چې ابي زوینا مشاغی دا مسلمان صحابه چې دین دا تړي پکړو کې تړلې دي یا زمو خپل ځانونه چې دین دا په هلاکت کې ناچو او دوی را واپس شو کله چې وطن نبی علیه الصلاۃ والسلام
یو صحابي چې دین دای په خپل ځای باندې د مکه د مدینه منوره نگران چې دین دای مقرر کړ او حضرت علی رضی الله عنه نامه و کله چې علی رضی الله عنه خلاف پروپاګاندا دا جوړې شوې جیرا نبی علیه الصلاۃ والسلام په نبی علیہ السلام باندې بوج دي ځان سره jihad لدا په ربونتلو نو منافقین دا پروپاګاندا علی پسې جوړه کړه علی رضی الله عنه بس خپل تور او ډاله راواغستو اس روان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مقام کې پړاو کړي دیو جنگ له ترتیب چې دینه دا ور کوي علی رضی الله عنه ور رسیدو سب کې ودرېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې ته ما د مدینه کې د خپل نائب مقرر کړي ولې رااله او ته زما خلاف دا پروپاګاندا جوړه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د علی سره نه لګي او بوج جوړ بوج دې په نوزان سره دی و جناب ونتلو نو زره وته چې سم په خپل او جنگي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا خلک دروغ وایي ته واپس لاړ شه او تعالی نه خوخه چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام پرنګي تاسو خپل نائب هارون جوړ کړ خو فرق دا دی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام اور هارون چې دا پیغمبر وو ولیکن زمانه پس بل پیغمبر چې دین نه نشته نورتم زما په ولی زمان مرګره تما خلیفہ زمانه رستو ولیکن دلته کې شیعاګان د حضرت علی رضی الله عنه ولایت ثابتې جیرا دی چېونو خلیفہ بلا فصل چې د حضرت علی یعنی لومبه بادشاہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس لومبه خلیفہ شیعاګان وایي چې دا حضرت علی دی حدیث نه معلومه او دا حدیث بالکل په مسلم شریف کې شته ده هم دینه معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تمہارا پارا منزله د هارون یې نو ورته وایي چې سید دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ولیکن دا سه ډېر علامات هم شته چې هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت باندې دي یو دا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کی دا هغه نه سورۃ مخ کې وی فرمایل چې تاسو ابوبکر ته وایي چې زما په مصلی باندې ودرېږي هغه د زما مصلی چې دا نه دا سنبال کی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به جمع ورکولا نبی خلق راړل او د ابوبکر سره بیعت وکړو ولې پس خبره وکړو کدی یو خبره باندې وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې څنګه مصلی حقدار ګڼلې دي نه دا قرانګي د بادشاہي حقدار هم دا د صحابه اجماع وا چې دا د مشره حقدار هغه کس ته د بادشاہي حقدار هغه کس ته کوم چې تعالی جمع درکې دا صحابه وایي ها ایسه کده ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلاس بیا چې دین ادا کړی نو سر سره په خپل غریوان کې سوچ وو کی چې آیا د مولا لپاره مصلفه کار او د مولا لپاره بچات هم پکار دی دا غلطه خبره ده چې د مولا لپاره منبر او مصلا نه دوه دغه امامت دی د غوړې ویل کېږي امامت او یو امامت صغرا دی او بل چې دین امامت کبرا دی څنګه چې د امامت صغرا د جمع ورکول حقدار دا امام وي نو دا رنګي د امامت کبرا چې کم بادشاہت دی د دې حقدار هم مولا دی او دا صحابو دا سې کړي دا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه څنګه زمونږ د مصلی امام دی دا سې به زمونږ د ټولو بادشاہ هم وي امام وي دا د ابوبکر صدیق د قول نه ثابت بهر حال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا الله فرمای کچری دی وته تاسو کې ما زادوكم الا خبالا ندی بتاو د پاره نو سیوا کړي الا خبالا مگر نقصان د نقصان لپاره بدی تلی وی ولا اوضوا خلالکم او خامها دی منډه وخلی وی ساسو په درمیان کې یبغونکم الفتنه دوی تلاش کوي پتاسو کې فتنه دی بدا کوشش کو چې تاسو په خپل مینس کې دي اختلافات شې نه دا پیدا کی دا منافقین
ادي بدا کوشش وفيكم سماعون لهم او پتاسو کی جاسوسان دي دوی والله عليم بالظالمين الله جل جلاله فوه دي ظالمانو باندې الله رحمت